बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दा मुक़द्दमे सलाह सफ़ा 59 गोराए क़ुल्तु फ़अला हाज़ा मा वजदनाहु फ़ी किताबिही मज़कूरन मुतलक़न। देवई چې زه ویما په دې بنیاد باندې چې کوم حدیث ته امام ابو داود په کتاب کې مطلقاً مذکور مونږ عمومو ولیس فی واحد من الصحیحین او په صحیحینو کې په یو کې هغه نه وي ولا نص علی صحة احد مما یمز بین الصحیح والحسن او نه صحیح اور حسن کې تمیز کوونکو نه د هغې د صحت تصریح کړي وي نو عرفناه نو موږ به دا عنوان ورکو دي ته چې بأنه من الحسن دا د حسن نه دی عند ابي داود ابو داود په زباني وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غیره او کېدای شي په دې کې داسې حدیث هم وي چې هغه د غیر په نزدیک معنی حسن نه وي پیژلی که نه ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن او نه په دې ضابطې تحت راشي چې هغه موږ د حسن په معرفت په سلسله کې یعنی محقق طور سره سابق کی پیش کر دی لکا ما حققنا ضبط الحسن به علی ما سبقه ذکا اذ حکا ابو عبداللہ بن مندہ الحافظ انه سمع محمد بن سعد الباردی بمصر یقول ذکا حافظ ابو عبداللہ بن مندہ بیان فرمائی چې هغوی په مصر کې ما محمد بن سعد باوردی نه دا وینا سره هغه واورېدل ماغه نه چې ابو عبدالرحمن نسائی مذهب دا دی د چا مذهب چې هغه مذهب کان من مذهب ابي عبدالرحمن نسائی د هغه دا مذهب دی چې هغه ان یخرج عن کل من لم یجمع علی ترکه چې هغه هر هغه سړي نه روایت نقل کوي چې د هغې په ترک باندې اجماع نه وي شوي چا پرېښی نه وي لکه بلکل وقال ابن منده وی وكذلك ابو داود سجستانی یاخذ ما اخذه امام ابو داود سجستانی هم دغه لار راسته چې د اختیاري لکه اور اخلی په دغه روان دی ويخرج الاسناد الضعيف اور هغه د ضعیف سند اخراج هم کوي اذا لم يجد في الباب غيره لانه اقوى عنده من رأي الرجال کله چې په دغه باب کې د دین علاوه حدیث هغه ته میلاو نشي ځکه حدیث ضعیف دغه په نظمانی د خلکو د آراو نه او دارنګ چې د رای نه یعنی هغه په مقابله کې دا زیات قوي دی رای دا په اعتبار د اصل صحیح تر او حدیث په اعتبار د نقل سره جو پراغل دی په دې عبارت کې حافظ بن صلاح امام ابو داود مسکونن حدیث حکم بیان کو او په سابق کې امام ابو داود د مسکونن هو حدیث حکم په تفصیل سره نقل کړی شوی دی لہذا په هغې باندې مزید وضاحت ضرورت نشته البته یو تنبیه یا استدراک ضرورت دی چې هغه دا دی چې مصنف وایي چې امام ابو داود مسکوتن حدیث ته د حسن درجه ورکړه بشرط دی چې حدیث په صحیحینو کې په یو نه یو کې نه وي لکه نیز دارنګې چې د یو امام فن د دې د صحت صراحت نه وي کړی په هغه متعدد حضراتو نقد بیا کړ دی بهرحال هغه خبره مخکې بیان شوې ده نو اوس بعضې کې روایت وګورئ مجمع علی ترک چې جمع شوي په ترک باندې هغه راوي چاته وي حافظ ابن حجر فرمایي چې امام نسائی تعلق سره دا خبر منقول ده چې هغه راوي نه حدیث اخلي چې هغې په ترک باندې اتفاق نه وي شي نو په دې کې یو خاص قسم اتفاق مراد دی نه کې مطلقاً اتفاق او دا د هغه زمانې اعتبار سره ناقدین رجال طبقات مختلف وو او په هر طبق کې څوک سخت مزاج والو وي څوک نرم مزاج والو وي په خپله وایي چې اوله طبقه د شعبه د سفیان ثوری ده چې شعبه متشدد دی او سفیان ثوری معتدل دی دویمه طبقه د یحیی ابن سعید قطان د عبدالرحمن ابن مهدی کا ہے په هغې کې یحیی متشدد دی ابن مهدی نرم دی دریمه طبقه چې یحیی ابن معین ده د احمد بن حنبل ده په هغې کې ابن معین چې دی متشدد دی او امام احمد نرم خو دی څلورمه طبقه د امام ابو خاتم امام بخاری ده په هغې کې ابو خاتم متشدد امام بخاری معتدل دی نو د امام نسائی د فرمان مطلب دا شو چې څو پورې یو راوي په ترک معنی په هغه دور کې مشهور ائمه نقد متفق نه وي شوی نو هغه راوي روایت لا هغوی زه خپل په کتاب کې تخریج کوم اگه په دې باندې اختلاف وي بین طور داسې چې یو ته ضعیف کوي او بل توثیق کوي نو بیا زه هغه نه پرېږدم لکه مثلا ابن مهدي د یو سړي توثیق کوي او ابن قطان تضعیف کوي نو د هغه روایت زه نه ترک کوم یا داسې ځکه چې یحیی متشدد دی نو دغه وجې نه سنن نسائی کې مجهول الحال مجهول العین روات و روایت یعنی بهتر طریقې سره موجود دي
اوس پنځمه خبر دا ده الخامس ما صار الیه صاحب المصابیح رحمه الله من تقسیم احادیث الى نوعین. پنځمه تفریح دا ده چې صاحب مصابیح او دارنګې چې دی چې هغه 516 کې وفات دی چې هغه دا مسلک اختیار کړ دی چې د احادیث هغه په 2 قسمونو تقسیم کړي، یو صحیح او بل حسن. در حال کې صحیح نه مراد هغه حدیث هغه اخلي چې په صحیحینو کې راغلی وي، او حسن نه مراد هغه اخلي چې هغه امام ابو داود ترمذی وغیرہ د حضرات او خپل کتابونو کې ذکر کړی وي. په خپل وی چې الصحاح والحسان مریدا بالصحاح ما ورد فی حدیث صحیحین او فیهما وبالحسان ما اورد ابو داود والترمذی واشباههما فی تسان فهل هذا اصطلاح لا يعرف. هغوی دا داسې اصطلاح ده چې دا غیر معروف قسم اصطلاح ده. ولیس الحسن د اهل حدیث محدثین په نظام حسن دا نه دی، دا عبارت انزال دین دی. وهذه الكتب تشتمل على حسن وغیر حسن، ځکه دا کتابونه په حسن حدیث او غیر حسن دواړو مشتمل دي. کما سبق بیانه لکه مخکې د هغې بیان تیر شوی دی. نو شیخ عبدالحق محمد دلوی وی چې بغوی چې سنن اربعو روایت ته حسن ویل دي، یا اکثریت اعتبار سره چې په سنن کې اکثر حسان ویلک، یا معنی لغوي اعتبار سره چې د روایت طرف ته انسان طبیعت میلان کوي. پیښ لیکنه